سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة على محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم المرزوم اللعين الملعون من الشيطان الرجيم المرزوم اللعين الملعون. بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي والدارمي، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حملة القرآن أولياء الله، فمن عاداهم فقد عاد الله، ومن والاهم فقد والى الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالعالم والعابد فيقال للعابد ادخل الجنة، ويقال للعالم قف حتى تشفع للناس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ومددت يدي إليك تضرعا، فإن رددت يدي فمن ذا يرحم. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا أنت في قلبي ووسواسي، وما جلست على قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، وما شربت الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس، ولا ذكرتك مكروبا ولا خذنا إلا
إلا رأيت حبك مقرونا بأنفاسي تالی قرآن پسند پیش خدا تالی قرآن پسند پیش خدا حور و غلم لاجرم بہرش بدا گر قرآن خانی شب روز اے حبیب حور و غلم ترا باشد نصیب ممتاز کیوں نہ ہو اسلام دنیا بھر کی دینوں میں ممتاز کیوں نہ ہو اسلام دنیا بھر کی دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے اس دور میں خوش نصیب او ہے اکبر اس دور میں خوش نصیب او ہے اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے ہمیں دنیا سے کیا مطلب مسجد و مدرسہ ہے وطن اپنا ہمیں دنیا سے کیا مطلب مسجد و مدرسہ ہے وطن اپنا مریں گی کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا کسی کو مال و سیم و زر ہمیں علم و ہنر بخشا کسی کو مال و سیم و زر ہمیں علم و ہنر بخشا اسی پر مر مٹیں گے گلا دیں گے بدن اپنا سیاحت کا جسے ہو شوق پھرتے ہیں شہروں میں کتب بینی ہے سیر اپنی کتابی ہے چمن اپنا ہمارا شغل ہے شب روز تعلیم و تعلم کا ہمارا شغل ہے شب روز تعلیم و تعلم کا نہیں بنتی ہے فتنے راہ میں پر زندو زن اپنا دا کمال خدا مظہر دی بلغ العلا بکمالہ تاریکو لر سحر دی کشفت دجا بجمالہ فاخلاق منور دی حسنت جمیع خصالہ پاک محبوب درب اکبر دی صلو علیہ وآلہ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جناب قابل صد احترام علماء اعظام طلباء کرام او زماعم و مسلمانان دا موجود تقریب دا دی جامعی او مدرسی دا یوسو حفاظ کرام او دا تجوید نا دا فضلو پا حق کی دا منعقد شوی دی وجہ نما چی دا قرآن شریف کم حصہ تلاوت کڑا او دا سرداری دو جہان علیہ السلام کم حدیث مبارک ما روایت گل داغی تعلقم دا قرآن شریف دا عظمت و فضائل و مسائل و سرید رونو دا دا طولو حکماو اتباو دا علماو متفق رید چه انسان لاللہ کم نعمتون ورکڑی دی فدغی عطا کردہ نعمتون دا انسان کی دا ایمان نرستو بالعظیم نعمت عظما دا قرآن و دا حدیث و علم دے دا انسان پا عطا کردہ نعمتونو کی نعمت عظما عظیم نعمت دا قرآن و دا حدیث و رنا دا علم دے او دا ولی دنیا دا کو آخرت کو مبدد و کو معاد داغی دا کامیابی و کامرانے مدار چی دی دا قرآن و دا حدیث و پرانا سرید دا قرآن و دا حدیث و رنا اور روشنی ہے جس سے جہالت کے تمام اندھیرے چٹ جاتے ہیں دا دنیا نا دا جہالتونو
د جهالت او د بدعات او تیری چې ختميږي دا به د قران او د احادیث پرانا او درس او تدریس سره ختميږي د قران او د احادیث رانا او सदा बहार फूल है जो कभी भी इस पर खजान नहीं आता د قران او د حدیث رانا هغه همیشه موسم بهار دي چې چرم په دې باندې خزان نه راځي دی وجنه چې دا رانا الله یو غریب لور کی په نور عمرو باندې رب ذوالجلال غل فوقیت ور کوي او کو یو امیر لور کی په نور عمرو باندې رب ذوالجلال غل فوقیت ور کوي د قران او د حدیث رانا هغه با وفا او مخلص دوست دی چې چرم انسان سره بے وفایی نه کوي وخير الجلیس فی الزمان کتابو کو چرې په دنیا کې پکار راځي د قران او د حدیث رانا کو په قبر کې پکار راځي د قران او د حدیث رانا کو په حشر کې پکار راځي قیامت کې پکار راځي د قران او حدیث رانا او پکار راځي حدیث پاک کې راځي کله انسان قبر کې خودي شي د نیک عمل د قران او د حدیث باندې کوم عمل کړي د غرانا د یو حسین او جمیل انسان په شکل کې راشي دی ورته وی تاسو کې چې یکتای کې مال رااله ویزستا غنیک عمل د قران او حدیث رانا چې کله منکر نکی یا بشیر او مبشر د پاره سوال جواب د پاره راشي د قران دی رانا تا د حسین او جمیل انسان په شکل کې درخواست کی وی اخواشه دنه موږ د یو څو سوالات او جوابات مطلوب دي دغه د قران او حدیث را ورتوي ستا کار د سوالات او جوابات سره دي قسم دې زه خو دې پرې خودون کینې چې تر سو پوری د جنت په دروازه مانی داخل کړي نو د قران او حدیث رانا هغه با وفا او مخلص دوست چې چرې انسان سره بے وفایی نه کوي او دا د قران او حدیث رانا د دې طلب عبادت دی حدیث پاک کې راځي طلب د دې عبادت دی او دې کې تحقیق کول دا جهاد دی او د دې درس او تدریس حدیث پاک کې راځي دا صدقه ده او د دې درس کول دا تقرب خداوندی الله ته د قرب ذریعہ ده انسان کو اشرف المخلوقات تے انسان کو د انسانیت په لباس کې ملبوس دی د حیوان نه ممتاز دی د چا د وجنه د قران او د حدیث په رڼا سره